باب رجع الخي على ظهر المصلي قدر وجيفة لم تفسد عليه الصلاة. لا یو جزئی باندې باب دی. ما انت ترمذی کی ویلیو پڑھو. حضرت امام مالک سے طہارت دستیاب شرط نہ ہوئی دپارہ د صحت د صلاۃ، نہ ابتداء نہ انتہاء نہ بقاء. جامع دی پلیتی منت کی سنت گئے باقی طول امت طہارت دستیاب شرط ہوئے. بے حضرت امام ابو حنیفہ و شافعی سے وہی ابتداء انم شرط، بقاء انم شرط، انتہاء انم شرط. حضرت امام دریم مسلک دا احمد او اوزاعی سے دے کہ ابتداء شرط کا مخیرت معلوم کہ ابتداء نوی نو خیر دے کہ معلوم درتا نہیں. بقاء شرط نہ دے، انتہاء شرط نہ دے، ابتداء شرط. خیدے دارا کہ مخی دا مانزن درتا معلومی شی جامع پلیتی من بنکے ابتداء شرط. خو کہ ابتداء کی جامع پاکی وے فمیان دا مانز کی دربان چا پلیتی در مردولا نو بقاء طہارت شرط نہ دی منز کی یا پا آخر کی پتہ لگے دا چیرا جامع پلیتی وے نو انتہاء شرط نہ دی منز کی. تو احناف پائی کہ فمیان کی پلیتی رالا منز مات شو کہ آخر کی پتہ لگے دا چی دا مخی نوا منزن کی. دا امام ابو حنیفہ دا شافعی سے مسئلہ. احمد سے وہی پہ ابتداء کی خوب گور ہے کہ ابتداء کی پاکی وے نہ بقاء طہارت ضروری نہ رہے اور نہ انتہاء ضروری رہے. پمیان کی دا مانز عروض دا نجاست مفسد دا صلاة نہ رہے یا رستو چی پتہ لگی نہ مفسد دا صلاة نہ رہے. درے مسئلہ کشو امام مالک سے طہارت نہ شرط و ابتداء نہ بقاء نہ انتہاء. احناف و شوافی ابتداء شرط و بقاء و انتہاء. احمد و اوزاعی سے ابتداء و بقاء و انتہاء. امام بخاری دا چہرہ فقہ کرے دا دا احمد و اوزاعی سے برے فقہ کرے. دیکھو پخپل مجتہد دے دیتا موافقات کوئی یعنی دا رائے موافق دا احمد سے بود اوزاعی سے ارسالا کہ ابتداء شرط کو بقاء دی وجہ باب دی باب نزاول کی علی ظاہر المصلی قدر و جیفت لم تفسد علیہ صلاة. کہ پا یو مصلی پا میم دا مانزے کی چا گندگیو غرزولا یہ مردارا پی غرزولا منز والا نماتی بقاء شرط نہ رہے. قلت دا اول ننی قال وکان ابن عمر اذا رافی صوبی دمن ابن عمر بمونس کہو قلت پا مانزہ پا میانس کے بیوی نولی دا پجامہ کے ویسلمون ودا ہوا جامہ بے لرکڑا پا سادر بیوی نو سادر بے لرکڑا بقاء شرط نہ رہے چی علم بے پا میانس کرا. وقال المسیب و شعبی دی چکم جانب پخ کیا کا فقہا و تابعین و اقوال نقل کے ابن مسیب و شعبی سے بیدا صلی اللہ فی صوبی دمن سڑی منذ کو جامع کی وی نہیں او جنابتن یا جنابت جنابت ستا ہوئی نطفے تکن نطفت دی پلیتا ہوئی کو سڑی منذ کو نطفہ پکی ہو او لغیر القبلہ یا غیر دا جہاد دا قبلیتے ہو او تیمم یا تیمم والیو اور اس تو بے مدرک تو وضو شو فصلی منذ کو ثم ادرک الماء فی وقت ہی لا یعیدو نبے پی منشتا نبقاء شرط نشو. دی دو مسئلوں کی خود منور سر خلاف تے چی پا جامع کی وینا یا جنابتی اور اس تو پتہ لگی دا منذ دوبارہ کے اور تیمم اور قبلہ کی طول متفق تے. تیمم بانے چی منذ کو دا طہارت حکم مدت متوجہ دو پاک کے طہارت کاملہ دے
یا غیر د جهاد د قبلې ته د تحریک کړي و او د منځ کو رسو پته ولګي د منځ یې صحیح دی ځکه د چې په کوم شي مامور او په عمل کړی نو کچا غیر د جهاد د قبلې ته منځ کړي په خپل تحری سره یا د چا په وینا رسو پته ولګي د منځ عادت نشته زموږ مسلک دی یا چا په تیمم کړي او رسو به مونته وخت پاتې امام مالک صاحب دا مسلک دی کچا په تیمم منځ کړي او بو ملو شو وختونو دوباره منځ کړي یا غیر د جهاد د قبلې ته کړي او وخت وینو بیا به قبلې ته وشي زمون مسلک دا چې نه دته چې کوم خطاب متوجه د خطاب مطابق عمل کړي د عمل صحیح دی نو د څلور جزئیات نقل کا او دلته اختلاف په دې رمبو دوه کې دی جنابت کې یا پلیته نو دې بقاءن شرط نه او دا غي علماء اقوال نقل کو څوک دا وایي چې د ابن مسیب سے برای فقومه نو دې مشرکیږي ها عندنا قال اخبرني ابي عن شعبة عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون ان عبد الله قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الكائنات دا حدیث غوړې تیر شوک د بدر په قصوک قدر تیادی ما تویدی په عنوان قائم کبل قال وحدثني احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلم قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابي اسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون ان عبد الله بن مسعود حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت سيد الكائنات بيت الله شريف سره موسكو وابو جهل واصحاب له جلوس او ابو جهل و یاران ناس دار الندوه کی مخامخ یو سفر و بیت الله تا متوجه اس قال بعضهم لبعض یوم التوی ایکم یجیو بسلا جزور بنی فلان سوک ده چی لره پیروان بروڑی دا غوخت فلان کی قوم لره پر پیروان غرزول لره سلاوی اما آو ده ما فی البطن صدا دا چی کم کی سوٹی دیتا سوئے لره پیروان لره بسوک روڑی دا دا سوٹو او دا وینو ڈک دا با دیو غرزو پڑیران نو سوک ده چی لار بشی لره او پیروان بروڑی او جوڑی اردو کی ورطا او جوڑی وی فیدا هو لا ظهر محمد دا دا پشه کی دی اذا سجد چه سجدو کی هم باسا اشقل قوم طولو کی سپیر سڑی چه عقبه ابن معید پاسد یعنی اشقاف علی الاطلاق ابو جهلو و داغا وقتی اشقاف سوکتے عقبه ابن ابی معید دا جنگ بدر کی نیولی شو میں پلارت حضور مبارک سر پریگے فجاء به آپ لره روان فنظر دا سے قتل سدی پر سجدہ پروزی زبے پورو غردو حتی اذا سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الکائنات پر سجدہ پریو وضع هو لا ظهر بین کتفیه فشی ولکی خود ددبارو گو پا میانس کی وانا انظر ابن مسعودی ما قتل فزکشرو مڑو کی مسپک دست و غریبو او خادم او گڑی چی لے بیترول او دا ټول بدمعشان سرداران مشران پندور او دیو چکرت غلی مزدور ولاو لا اغنی شیء ما اسم شکوله لو کانت لی منا دا لو دا تمنی دا پاروی کاش چی دا ما طاقت وی لو شرطی ندیخوا لو دا تمنی دا پاروی جزات اجت نشت لو کانت لی منا کاش چی دا ما طاقت وی دا غوا قال فجعلوا يضحكون كافران قندل يحيل بعض ملا بعض يحيل يميل فيوم الدعس ورفريوتل دمستين یا يحيل حوالا ورکولا علاکه دا کار سوکی دا بلوی دا ما کڑی ستابا کڑی بلوی نا ما کڑی دا بد کڑی یو بل تیبان دی حوالا ورکولا دا شیطانه دا پاک حوالا چی دا کار تاوک بلوی تابا کڑی ورسول الله صلی الله علیه وسلم ساجد
سید الکائنات په سجده پروت دی لا يرفع راسه سر نوچته نو څوکلار فاطمی بلوبې کوله د کوسې مخې ته باب الصفا سره یو دروازه ده باب النبی په لیکلې ده هغه ته مخامخ کور دی نبی کریم اوسم شته هغه لوبې کوله وړه فاطمه بی راغله فترحت فان ظهره د شان ولا غفیروان غورد لري غورد فرفع راسه اغسر مبارک چت کا ثم قال بیوی اللهم علیک بقریش خدای دې قریش سره وګوره درې ځله وې فشق ذلك عليهم ربي باندې سخت ولګېده ځکه دې باندې خپېدل چې دا موږ ظلم وکړو او بیت الله کې راته خیرې وکړې ازدعا عليهم ځکه نبی کریم ته خیرې وکړې اچھا ته خیرې نه کولې دوی ته وکړې قال وكانوا يرون دا غير عقيده ان الدعوه في ذلك البلد مستجابه چې دې کلی کې دعاګانې قبلې اخیری کې دعا ثم سمع حضور مبارک اول قریشیات کې اجمالا بین منواغشتن اللهم عليك بابي جهل خدای ابي جهل سره وګوره عتبه ابن ربيعه سره وګوره او شیبه ابن ربيعه سره وګوره او ولید ابن عتبه سره وګوره او مریه ابن خلف سره وګوره او عقبه ابن معاذ سره وګوره وعد الصعب هم یاد کوي ماته یاد لیکلي دي عمار ابن ولید راټول ما والذي نفس بيده ابن مسعود وی زمان اذا قسمی پاغذات چې زمان نفس هغه په قدرت کې ده لقد رأيت الذين عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قريب بدر دا مټول لیدلې دا چې نمونه چاغشتو نبی کریم مردار علوری پراته پکند دا بدر کې دا په خپل سترګو ده مردار پراته دا هو تیر شوم ده دا مقصود پدې کې دی چې ګوره دا قصر په پملا وګورل او نبی کریم په سجده پروت ته معلومه ده چې عروض د پلیته مفسد د صلات نه په داخل د صلات دې خپل مسله ثابت ده باب اذا القي على اعذار المصلي قدرا وجيفه لم تفسد عليه الصلاه لدې جواب اول خدا چې دا چاوي چې مونږ جاری وساته دې کې خدا راغلی نه چې فاطم مسولاته مونږ ولا خراب کو سید الکائنات د مونږ په خرابېدو ډېر خپه کېده ځکه ورته خیرې موکړې کني هغه د خپل ځان لپاره چرته خیرې نه لیکړې چې چا ورته تکلیف رسول دې خیرې ورته نه کړي دلته مونږ ولا خراب کړ د مونږ په خرابېدو خپاو عبادت ته نقصان ورساو ظاهر دا چې د خیرې د دې وجه نه کړی دي چې مونږ ولا خراب کړل استدلال حسین شو دوی وی دا په سجده چې مستمر پاتې شو دا په حدیث کې راغلی وثبت جالسا دی په سجده پروت ساجدا تر دې پورې چې فاطمه بی راغله نو دا دومره استمرار چې راغی خو معلومه ده چې صلات راغی نو د دې جواب دا دی چې دا حقیقت کې ابقاء د اثر د ظلم خی خدای دربار کې لکه ابقاء د اثر د شهادت یو شهید چې د وینو لړلې نو تبع لمبه نه سره د وینو بیخخه او سره د خپل جامونه نو دې ته ابقاء د اثر د ظلم او د شهادت په فی سبیل الله نو حضور مبارک دا اثر د ظلم دا اثر محمود او ذکر خدای په لار کې نو د دې ابقاء کول غواړي خدای ته خی چې خدای دا ما سره چې سکیږي ستا په لار کې کیږي ذکر چا سره خدای پولی پټی جګړه نه چا سره داونه نه د لیډره او د اسلام او د ایمان دعوت نو دې ته ابقاء د اثر محمود وي چې هغه اثر د ظلم دی فی سبیل الله نو ځکه استمرار په سجده کې کړی درېمه دا
چې کېدی شي هغه ته پته نه لګي چې دا پلیتي ده که غیر پلیتي ده. نو دلیل خو به علی وي چې علم یقینا وي چې دا پلیت شی را باندې پروت دی. یو ګنده شی وي یو پلیت شی وي. نو هر ګنده خو پلیت نه وي، لکه پوزه ګنده شی دی، نسوار ګنده شی دی، پلیت خو نه دی. څلورمه دا که پلیت وي نو چې پلیتی په خپل معدن کې وي او دا باقی سرمن په خاورو لړلی شوي د هغې حکم د پلیتۍ ني، لکه پیروان یا لرې په خاورو لړلی شو که نه غورځولی شو. نو که پلیتي وه خو دننه وه پکې، نو پلیتي چې په خپل معدن کې یو سرمن ترته ووي او سرمن باندې پلیتي نه وي نو هغې حکم د پاکي ده. لکه سپی درته مایات کې جمدې سپی چې سړي په غۍ کې کښېني نو مونځ یې کېږي، نو دا په خاورو لړلی و. نو استدلال واضحه نه وی، دا ټول احتمالات پکې شته. ها باب البزاق والمخاط ونحوه في الصوم، ولې دغه ته نه رسي؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب البزاق والمخاط ونحوه في الصوم. وقال عروة عن المسور المروان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فذكر الحديث وما تنحم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. سشي وضاف او دا مخاط کے لاړې او د پوزې اوبه حکم د دې څه دی؟ یو دوه خبرې پخوانو سلفونه نقل شوي دي د هغې رد کول غواړي او اوس پې د امت اجماع ده. د سلمان فارسي صاحب نه دا نقل شوي چې بزاق او مخاط د خپل ځان په حق کې پاک دي او د بل په حق کې پلید دي. نو که چا لاړې په خپل جامو توی کړي یا پوزه یې پاکه کړه نو پاک دي، او که د بل چا په جامو ولګي د پردی نو هغه پلیتې دي. بعضې سلفو نه دا نقل وه چې بزاق او مخاط چې څو پورې په بدن کې پاکي او چې بدن نه خارج شي نو پلیتې، که په خپل ځان یې او که په بل یې. دا دوه قولو پخواني نقل شوي شاذ دی په هغې رد کړئ چې بزاق او مخاط پاک دی، هم د خپل ځان په حق کې هم د بل په حق کې، هم متصل او منفصل. هغه اختلافات شاذ ختم شوي دي. دلیل یې دا دی چې سید الکائنات به چاړهدام کو خلقو د پوزې اوبو ته د لاړو ته لاسونه نیولي دي او په مخ یې راښکلي دي، او د بشریت او د انسانیت په حیثیت ټول انسانان برابر دي. دلیل د خصوصیت نشته. یو خصوصیت په تبرک کې دی، یو په نفس طهارت کې. طهارت کې خصوصیت نشته، نو ټول پاک دي. کدا العیاذ بالله پلیت وي نو حضور به منع کړی وی، نو لاړې دا پاکي دي، که د خپل ځان پاک کي که د بل پاک کي. ځکه مسور ابن مخرمه او مروان اعتماد د مسور پر روایت دی. مسور صحابی دی، مروان تابعی دی. سید الکائنات د حدیبیې په موقع کې به چې لاړې توکلې پوزه به یې پاکوله، ټولو به ورته لاسونه نیولي او هغه به یې په مخ او سر او دغه راښکړي. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن حميد قال بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه. حضور مبارک ته ما په جامو لاړې پاکې کړې وي، دا که پلیتې وي نو ولې به یې پاکولې؟ ولې یو تبرک دی، هغه نبي کریم پورې خاص دی، او یو نفس حکم د لاړو دی، او د لاړو حکم برابر دی.
قال ابو عبد الله تقول ابن ابي مريم قال اخبرنا يحيى بن قال حدثنا احمد قال سمعت انس دیم روایت کی تفصیل دی په نسبت درونبی دا تفصیل ته ځکه اشاره کوي چې درونبی کې حمید د انس نه عنا کړل او حمید لږ مدلس دی او د دیم روایت کې تصریح بالسماع کړل حمید قال سمعت انسا هغه احتمال لا عنه او د تدلیس ختم کړ باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا بالمسكر ومسكر او دس نکیږي او نه په نبیذ حکم قطعا المسكر کې خو خلاف نشته او نبیذ کې خلاف مونږ ویلو په ترمذی شریف کې قال ما في دعوة ذكر قال نبيذ قال تمرة طيبة وماء طهور نبیذ په واره کې دا حضرت امام ابو حنیفه نه څلور روایات اول دا چې او دس پکېږي بلا شک دویم دا چې او دس پې نه کېږي لکه څرنګه چې باقي ائمه کرام وایي او رجوع علماء دې قول ته نقل کړی دریم دا چې او دس په کې ورسره به تیمم کې استحبابات څلورم قول دا چې او دس په کې جمع د وضو تیمم به ورسره کې وجوبات نو دې حدیث د مسکر پیش کړي او نبی دې په قیاس کړل یعنی حدیث دلته د مسکر په واره امام ابو حنیفه چې په نبی روا کړی د نفس حدیث ته وجه نو په سفر کې او په صلات ذات رکوع او سجود کې په دغه کې باندې ما ته رجوع ثابت د اختلاف ختم شو نو د په مسکر نبی قیاس نبیس پاک شی دے خوراک اسکل لوان مسکر حرام شی دے پدی قیاس کئی چی نبیس مقدمه دا مسکر را نو چی پا مسکر ناروا دے نو پا نبیزم نارواش ذکر حکم دا مقدمه دا شی حکم دا شوی لیکن بیدا سے مقدمات پسیزو نو دا نبیز مقدمه او بدی لکه ابو کې انګور چولی کیږي به په ابو باندې څه پکار دغه حکم خطیله ګولې خو چې کومه دلایل ذکر کړی دي هغه نه منع صراحتا نه معلومیږي جواز ته معلومیږي ورپسې ګوره وکره الحسن وابو العالیه حسن بصری ابو العالیه او دس په مکروه ده نو کراهت کو جواز سره جمع کیږي وقال ارفعون التيمم والحمد لله من وضوء بالنبيذ واللبن حتى ابن ابي رباح فقيه وی چې تیمم ما تفحد وضوء بالنبيذ نه نو چې فحش شو احب شو نو دا بل جائز شو کنه شو او تیمم یې څنګه احب خو صيغه د تمثيل لکانه ما بلم جائز شو اغم جائز خدا لګ زیات غوړه دي نو حکم صح لګولې او اقوال د تابعین نرم ذکر کړی تاسو باندې کنه او باب غسل المرأة اباها الدم عن وجهه خدق خپل مخ د پلار مخول نو خیر ده ذکر ابو العالیه فقیر تابعی د خپل مسکول نشو لوریان شد تبعی مسحو على رجلی فانها مريضه نما پر اخپا مساو که زگوتی نشم مروڑه خوب دا باب دا دریو غرض دا پارا ذکر که اول دا چه استعانت پا طریقه دا غسل سرم اغشتل جائز دی پا باب دا وضو کی پا وقت دا ضرورت کے مارتویلی استعانت پا وضو کی دری قسم دے یو مستحب دے بل جائز دے بل ممنوع دے مستحب دا چې مشر سره استاد سره مور پلار سره بل عالم سره لوټه ډکه کې وکې دی لکه ابن عباس د نبی کریم سره کړو ویم جائز دی چې وبو ورته چې لکه اسامه سے مغیره بن شعبه په حضور او با چوری د چاره دا مخ او درې ممنوع دی چې لا تخفیم پیوین دی البته که ضرورت او بیماری نو خیر دی نو دی په دې باب دی
چې ضرورت وخت کې دا دریم قسم استعانت روان یاوا دویم استعانت د خزن مغشتیش چې محارم وي لور دی وی خور دی وی یا شزینه دی وی دریم مسا د خزه عجائزه ده چې محارم وي چې سړی مخوین دی خو مسا راځي که نه او مسا ناقضه ده او دس نه ده مار طویلو چې مسا د شذو به په اندازې دلایلو کې راځي چې مسا د شذو که مسا ناقضه خو بیا او دس نشو کولی چې مخې ولا نشو وینځلی لاس پې ولا نشو وینځلی او نظر محارم و تراوان دا ابا او امرأه قید واقعی دی احترازی ندی خواه یعنی خور ضرورم کولی شي دا خود دا پلار دا فاطمی بی قصه ذکر کئی دا جنگ احد نائی که ابا و بنتره نکر دا سی صورت دی نو بلم روانه لیکن خور و روروی مور و زیوی ترور و قایوی خوچی محارم وی دا خیدون سری مانتوی ترجمه مطابق دا لفظ دا حدیث دی باب غسل المرأة اباها الدما احتراز نی مقصود چې لور ویندلی شي د مخ د پلار مخ او خور نشي ویندلی درو نه دا مقصد نه او باب مطابق د سره د حدیث سره را پیدا یاد لري ها د اتباع د لفظ د حدیث کې په وضع تراجم کې مقصود احتراز نی زنا محمد قال سبحانه وتعالى بهذا انه سبب تعالى وتعالى ساريه وساله الناس خلق تفوسن كون وما بيني وبينه احد ثم متصل ناس ما ابي حازم وي لسعد بن سعد سر متصل ناس چاہتے تفوسن كون بيشين دو جرح النبي صلى الله عليه وسلم ده حضور زخم علاج پسشو فقال ما بقي احد اعلم به مني دی وقت کې زمانه په زیات خبردار څوک نشته ځکه دی اخري صحابي دی چې په مدینه کې وفات شوی دی په سنه 70 هجري کې کان علی یجیب دا د تکبر د فار نه وای دا د اطمینان د قلوب د مخاطبین د فار وای دا قسمه ته یاد ده دیو کله بل ځانه اوره خو بل واسطه به اوره او دې ورته برای راس بیان علی سے ابدان کې وبرونه او فاطمه تغسل عن وجه الدم او فاطمه زهرا د حضور د مخ مبارک نبی وینځله او کله حسیر یو پوزکی راوارد د شکور کوسو زول شو او شی به جرهو او نه پزقه مغیره کې خوده شو او باب استواک بعد په اهمیت مشروعیت فضیلت د مسواک واغ مسواک جګړه تیری شي وي سواک صيغه مصدرم ده او صيغه د اسم عالم ده جمع سوق راځي مسواک سنت د منځ کې سنت ده او بس مشهور ده چې احناف په سنت ده او بس او شوافی وی سنت د منځ اعمال طویل صلات لفظ راغلي وضو راغلي مع الوضو راغلي عند الوضو راغلي امام بخاری دا په طهاراتو کې راوړو او د وضو په مسائلو کې راوړو معلومه ده چې د پنځ د دې الحاق سره ده او طهارت سره ده او وضو سره ده المطهره للفم بلکې مسواک ته مانځنه څوک وخت وي او لاړې را سرګن نشه لاړې بس کې تیرې با بلغم او خلاص یو خصوصا د نسواري تیرې او کو تو یې وي جماعت کے بعد درد شروع چلتا بس صفونه برابری جو سب مومن دی وی بار انا مانځنه مخکې مسواک باندې دا یو خلاف فطرت سلیمه ښکاري دغه چې مسواک یې لاړې را خوشتي شپل دي ښه بیا بل څه کې مسواک په دې چې مسواک یې به بوبانه کنګال کې به مسواک یې به په بو کنګال نه چې په بو کنګال نه اخیری ته راپورته ما سره حرم کې او ډاکټر ناستو د مسویدا څخه یې اشاره ټول او ساق او جراثیم او میکروبات په خپل کې روجم کې ابه تو یې نه او سیدارا چې د وضو سنت هم ده د مانځ سنت هم ده عند اسپرار اسنان سنت عند تغییر لائحة الفم سنت
عند الاستيقاظ من النوم سنت. نو پینځو کوم مانځ کې ډیره فاصله تیرې شي مانځ نه مخکې وه خو خوله کنګال کا به مونځ وکړه نو اختلاف ختم شو. نو دو په طهارت کې راوړی دی او مسواک د جنس د طهاراتو نه دی نه الحاق د وضو سره پکار دی نه الحاق د صلات سره. وقال ابن عباس بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستمنا حضور مبارک سره مشپه تېره کړه نو چې راپاسې د مسواک استعمال کړه. نو مسواک او یا فایدې دي او یو فایده ده چې د مرګ وخت کې سړي ته کلمه د توحید یاد او د اپیمو په نقصاناتو کې علما لیکي چې د مرګ وخت کې به کلمه د توحید تېرېږي. نو ځکه تاسو به هم نسوار مه کوه اسنه چې به کلمه د ایمان په وخت ځان کدن کې درنه راشي. السلام عليكم قال السلام عليكم غيرنا من جرينا بموت النبي قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت يستنى بسواك بيده لاس کې مسواکو یقول اپجب مسواک وکړه چې پجب مسواک نو کله مړی ته دننه رسي نو سړي له اونټۍ ورځي هغه بلغم بوځي برش کې دا شي نه ادا کېږي. مسواک کې غاښونه پاک شي او ژبه باندې به مو وایي په ژبه باندې بلغمي ماده آواز هم صاف شي نظر هم تېز شي مړی هم صاف شي چې سړي له اونټۍ ورځي فيه كأنه يتحوى لك چولٹے سڑے کے پریکے انسان عثمان من بشمه قال حدثنا جميل منصور نبي وائل بن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوس فاه بالسواك چې د شپې و پاسې نخله به په مسواک وینځله. او باب دفع السواک الى الاکبر مسواک مشر لا ورکړه یعنی مسواک دومره اهم شی دی چې دی کې به د اصغر او د اکبر لحاظ کې اکبر احق بالاحترام دی. یوه دویم دا چې استعمال د بل د مسواک جایز دی خو پسته اذن نه ځکه چې تا ته وایي ورکه دا فضله او ګنده شی نه دی نو اهمیت او فضیلت د سواک هم پرې معلوم شو او د مشر او کشر لحاظ هم پکې معلوم شو او استعمال د مسواک د غیر هم معلوم شو خو چې په اجازت سره. وقال عفان حسنا تقرب إلي النافنة من مرام النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتصور زه د شپې وینم چې مسواک لكن فجاءني رجلان یو دوه سړي راغلل یو لوی د بل نه نو ما وړوکي ته ورکاو لحاظ د صغر مې کو شفقت یا په دې حیثیت چې هغه یمین طرف ته فقیل لي ما ته ویلي چې خوب کې کبر د مشر لحاظ وکړه د مشر فدفعت الى الاكبر منهما ما هغه مشر ته ورکړه. قال ابو عبد الله اقتصر نعيم بن مبارك وصحبه الله او باب فضل من بات الوضوء سړی په شپه په اودس کې تېره کړي. احادیث مبارک علم د صرف احکام خو نه بیانوي فضائل او ثوابونه او اخلاق او اعمال زیاتین بیانوي. باب کې دوه خبرې واضح کول غواړي. یو دا چې دا حکم د وضو چې راغلی دی په حدیث کې دا په فضیلت او استحباب حمل دی نو شرح باب کې لفظ د فضل کې خو لکه حدیث کې توضع راغلی دی نو امر خو چې خالی د قرینې نه نو صرف وجوب ته کېږي نو تا ته وایي نه دا امر د استحباب او د فضیلت دی امر د وجوب نه دی. دویم درته دا ښایي چې مقصود طهارت حصول دی نو که د مخکې نه متوضین او دس حاجت نشته. دا حضور چې وایي توضع وضوء للصلاه دا نه چې محدث بیا اودسه او که د مخکې نه اودس کې بیا حاجت نشته نو ځکه وایي باب فضل من بات علی الوضوء شپه تېره کړي په طهارت په وضوء نو که د مخکې نه متوضین او دس حاجت نشته نو حکم د وضوء دپاره د فضیلت شو یوه. دویم دا چې مقصود حصول د طهارت دی نو که مخکې نه طاهر نو اودس ته حاجت نشته. سلام محمود قادر قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان
وردا دعا وقت کې مونږ ته استاد سے ودا یاد کړي چې کوم وخت ما بخاری ویل تقریبا دا دعا یاد کړي ورش په چود کېږي دا وای خیلا استاد د الله سلام نه کوي او قبله تمحک او دا دعا وای دا یاد کړي ها احادیث مقصد صرف تبرک نه امانم نه په سید الکائنات وی اذا اتیت مضجعک چې د کېدو ځای ته ورشي فتوضا وضوءک للصلاة او دسک د منځ یعنی کامل او دس نو که مخکې نه دی او دس کړي خو خفه دا ته اساني ښیم که او دس هم نی او کولی نشي یخني نو زر تیمم وښی ځکه تیمم د هغه او دس په ځای قایمېږي چې کوم ځای کې او دس فرض ني پوهېږې نو وضوء او تیمم کولی شي ثم استدي على شقك الأيمن پخی اړستم ده دا زړه چې دی ګس طرف ته دی نو چې پخی اړستم دی زړه به دی ځوړند دی نو بیدار اوده دی دا خوب د انبیاء دی خیر دی بیا ګس طرف ته په ګس طرف خوب سړي له زر ورځي او پخی طرف کم ورځي نو ته پخی طرف ډډه ووه او طبي فایده دا چې دا ډاکټران وایي چې څومره د معدې نه ګیس او بخار راوچتېږي که نه نو چې په دې ګس طرف یې نو ټول په زړه ورځي نو بیماری د زړه کې زیاتې راځي او چې په ښي طرف یې داسې ملا شي نو زړه نه برطرفه ځي نو د زړه بیماری کمې راځي په ښي اړخ نو اول په ښي اړخ سم ده خیر دی بیا په ګس طرف ته خوب نه ده ثم استدي على شقك الأيمن په ښي اړخ ډډه ووهه زمونږ وطن کې چې قبلې ته مخکې په ښي اړخ سملې او چې دی خوا سر کې او دی خوا خپې کې هلې لکه د خبر په شکل کې دا خبرونه هم په دې طریقه دي چې قبلې ته مخ راشي او په ښي اړخ شي زمونږ وطن کې خو مړې داسې کېږي مخ والا صرف خواړه په عربو کې بلکل پترس سملی یعنې شاته ورته خوره راشي مړ بلکل ټول پترسي په عربو کې لیدلې مې که نه هلته جنازې نه نه غاب شریف را نو مړې دلته داسې مخ والا صرف داسې او هلته بلکل په انټه سملی شاته ورته خوره کې ټول قبلې طرف ته راواره نو قطب کې څه چل نه دی ښه قطب کې څه شی نه دی مقصود قبله ده خو زمونږ وطن کې چې سملې قبلې ته او په ښي اړخ سملې نو علي کېږي چې سر قطب ته دې شي او خپې د ګس طرف ته شي دا مان کې خیلیان شیخان وایي قطب کې چل دی هلکه قطب کې څه دی دی خوا خو زمونږ نه دیر دی دیر نه خوا چترال دی چترال نه خوا روس دی دی خوا څه شی دی خو پیرانی پیر صاحب خښ دی هلکه پیرانی پیر صاحب دلته خښ نه دی او که قطب دی نو د مدینې نه عراق داسې شمال مشرق ته راځي زمونږ نه خو ټول قبلې ته دی والله پیرانی پیر صاحب که دی خوا خښ نو دی خوا لږ پیران خښ دی داسې یو طرف ته چې هلته اولیاء او بزرګان نه خښ بس بیا خو نیغ ودرېږه نو دا د شیخانو مسلې ده شیخان وایي دا پیران دا بدعات روانه غټې ګیرې غټ پټکي او دا خرافات هغې خوړه چې وایي یو سړی ملاستي او قبلې ته یې خپې کړي نو لته به ورکړي چې پاسه بې ادبي دې وکړه او که قطب ته یې خپې وي نو توره به ګورې خپوله به راخلاصه دا د مانکې خیلیانو مسله نو د هغې په نظر کې قطب دا د قبلې نه زیاته هم قطب پالکه طرف ته وایي لکه دلال خیرات ملا سوی مکه خطا پیرانو قائل شي که نه پلان کې ډېر سخت ده پیرې ښه شی ده خو چې د شریعت مطابق او که شریعت نه خلاف هغه افکار چې په شریعت کې نه دي راغلی او هغه طریقې چې صحابو کرامو تابعینو نه نقل کړي ده زما نه یې خوښ زما هغه طریقې او افکار خوښې چې معصورې کې برکت دی کې ثوابونه دي په نص د حدیث د مصطفی
او په لار ځان ذکرونه جوړ دي دلته یو پیران دي لا موجود الا هو لا موجود الا هو الکه دا خو دروغ دي دا ټول عالم موجود نه دی وحدت الوجود والا خبره دي ادا علماء رد کړی دي لا موجود الا هو الکه دا خو ذکر نه دی ذکر خو لا اله الا الله دا کوم دی راځي دا یو پیغمبر ویلی صحابي ویلی دي تابعین ویلی نو دا سي اذکار وای بعض نقشبندیان وای هغه پیس چې در آدم رسول الله مبارک آدم علیہ السلام طرف دلو هغه داسې چلو کې دا ته چا ویلی رسول الله ویلی دا حلول عقیده پکې راځي او دا څه خبر راځي چې دا غي شرع کې ثبوت نشته په خدای او پر رسول احترامي اکثر نه به هغه اذکار وایي چې په دومره اذکار راغلي په حدیث صحیحو کې چې د مصنوعي ذکرونو تاجت نشي بل د اذکار بنا په انفرادي الله نه په اجتماعي یو سړی یو بل مر سره وي ټول یو ځل دا نه راغلي په حدیث حلقې د ذکر راغلي په ځان له خپل ذکر کوي لکه دعاګانې ذکر تلاوت د انفرادي راغلي د اجتماعي نه راغلي پیګه په خبره اتباع دا حدیث و اتباع دا سلف و صالحین و کاری اذکار واغا بستی نو منتکو نو بریلیان وی چه خطب تخپیوی نو تورا بمان بیوی او که قبلی تخپیوی نو پلتا دیو گئی چه پاسا اورا غلطی دیو گئی زروانا سارا تیرشیوی دیو لیدلی می دی یو سڑی ما سر روان دی ما توی دا قطب ستوری پیجن دلا تعلیم و اتمازو مدرسی نران نماوی سنگا پیجن ما چیتی سوئی ما ریاضی ویلا ما یا قطب ستوری پیجن دیتا عربی کی جدائی وی ادا خواتا چی پینزدی دیتا بناتنا عشوی او دنور دی دیتا فرقا دین وی نما جوڑی دا بدین تا تپوس کی پینزد ستوری دی کنا تلور کټ او درې ورسره دیتا بنات الناس او بستوری دی وکل اخ مفارق وهو اخو لا امر ابيك الا الفرقدان بستوری دی خطب ستوری نه چاپی راځي خطب ستوری زمونږ نه دلته پنځه دېرش درجې چته د ځمکه نو دا ولاړې باقي ستوري چاپی راځي مکه ګول لګا ما توي نه بل شان ته پیژنې ما بل شان پیژندل څنګه ودا زمو یو نکره دا نو ما میر کولال سره دا پتن دی ولا تو په بزرګ نو مې وای نه تک باندې امیر کولال سره ودا دا پتن دی ولا نو ما دا جای دې ته بزرګ نو ما ته دومره د لوی سړي زوی د امیر کولال سره یو کولالان دي نو کلال ځان ته وي مونږ د امیر کلال صاحب اولاد کلال پیژن الوخي دی ولا ودا زمون په نیکه پتن دی ولا نو ما ګوره تاسو ګرام خرین او غړ غړ بریټ کی پریخ دا دلته څنګه دی پریخ او یې د دومره لوی سړي زوی نو دا د جاهلانو اخیری وحدت الوجود خبره خطرناکه ده دا علماء رب کرد دا شرعی ختمی انبیاء ختمی دین ختمی چی دوی دنیا کی سوک نیست نبی پیغمبران خدای سے ڈرانے گا او مخلوق تا تکلیفات پلی ورکے او جانتا و دوزخی سنگا پیدا کرد او دا خلق با معذب کئیم دا کئیم دا فرضی خبری دا وایا چی وجود دا هرشی دا په حکم د خدای پاک په خپل وجود کې چاته محتاج نه دی او دا نو ټول شیان ما سي والله دا حادث دي او مخلوق دي او د خدای په پیدا کېدو په کون په امر باندې پیدا کېږي د حضور مبارک د نوم مبارک په شکل ود کېدل څنګه تاسو ما ته پته نه څنګه راغونډ د شي دا څوک پیران هغه نه دی اورېدل په کتابو د خدای
او د کېدل دا دی چې قبلې ته مخکه او پخې اړخ سمله او دا ښې لاسته ده او داسې اللهم اسلمت نفسي الیک وفوضت امري الیک والجأت ظهري الیک رغبة ورهبة الیک لا ملجأ ولا منجأ منك الا الیک آمنت بکتابک الذي انزلت وبنبیک الذي ارسلت. دا دعا ہے. ها نو سید ما بے وی دتا چې بے پخیر رسمنا او دا وای اللهم اسلمت وجهي الیک خدای خپل ځان می تا ته وسپاره او فوضت امري الیک خپل اختیار می تا ته درکړ. دا اصل دا په لاس کې دی. استاد طرف تسلیم او اعتقاد او اذعان او د ایمان او تجدید دی. والجأت ظهري الیک ما ارموما خپلم لا تا ته یعنی زما لجوء تا ته ده پنای می پتا ده رغبة ورهبة الیک ستا د ثوابونو د خوشحالو نعمتونو امید لرم او یریږم ستا د عذابونو د قهرونو. لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک نشته د ځای د خلاصېدو او نشته د ځای د پناه ستا نه مګر تا ته. د خدای نه چې خلاصېدل غواړې په چا به خلاصېږي؟ په خدای به خلاصېږي. خدای نه لاسونه راته وکړه، خدای ته زاري وکړه، خدای ته سجده وکړه. د خدای نه دې څوک نشي خلاصولی. نو که د خدای نه ځان خلاصېدل غواړې نو په خدای به ځان خلاصول غواړې، هغه ته جړا شروع. یو مثال یې درته ښیم د پوهېدو دپاره. داسې نه چې خدای داسې دی. یو سړی دی په لرګي وی په منډه خو ته نشي خلاصېدی، نو څه چل به وکړې؟ سړي نه لاسونه راته وکړه نو بیا دې نشي والی. نو خدای ته زاري شروع کړه، خدای ته په سجده فروزه، خدای نه په خدای خلاصېږي، بل څوک دې ته نشي خلاصولی. اللهم آمنت بکتابک الذي انزلت. خدای ستا په دغه کتاب مې ایمان دی چې کوم تا نازل کړی دی، یا جنس ته کتابونو وبنبیک الذي ارسلته، په دغه ښکلی پیغمبر چې تا رالېږلی دی، یا ټول پیغمبران. فإن مت من ليلتك که په دغه شپه مړ پاتې شوې فانت علی الفطرة، ته په فطرت د اسلام مړ شوې. فطرت ته مراد دین اسلام. واجعلهن آخر ما تتکلم به، دا آخري خبره که که مخکې څه خبرې اترې هغه هر څه وکړه، بیا آخري ده ووایه چې وده کېږي. یاد کې ها قال فرددتها النبي صلی الله علیه وسلم، ما سید الکائنات ته داغې فلما بلغتو چې دې جملې ته راورسېدم اللهم آمنت بکتابک الذي انزلت، ما وی هغه راته نبیک الذي ارسلت ویلو، ما ورسولک الذي ارسلت ویلو. قال لا داسې مه وایه وبنبیک الذي ارسلت. رسولک الذي ارسلت مې وی هغه راته وی بنبیک الذي ارسلت. دې نه ګورې یو لویه خبره معلومه شوه، ادا چې په معصورو کلماتو کې به تغییر او تبدیل نه کوي. دعا چې څنګه معصور مقصان وایه، نو چې هغه ورته نبیک الذي ارسلت وی د رسولک وینا و نبیک الذي ارسلت وایه. نو اتباع د معصورو کلماتو کوه. یوه دویم دا و رسولک الذي ارسلت کې یو قسم تکرار دی، لکه رسول او ارسلت، او نبی کلذی کې ارسلت کې تکرار نه راځي. دریم دا چې نبی عام دی د رسول نه، چې په نبی د ایمان راوړو نو رسول هم پکې راغی، او رسول خاص دی. هر رسول نبی وي او هر نبی رسول نه وي. رسولان 314 دي او باقي ټول انبیاء کرام دی، 1,40,000 زیاتو کم. رسول هغه پیغمبر ته وایي چې خدای ولا یو کتاب جدید ورکړي، یا یو نوی شریعت، یا یو امتیازی شان لري په انبیاء کې، یا مامور بالجهاد. یوسف علیہ السلام خدای رسول کړی دی، هغه امتیازی شان لري. سلیمان علیہ السلام ته خدای رسول ویلی دی، اثر نوی کتاب نو و مامور بالجهاد اذ ورد علیه بالعشی الساکنات الضیاء. و رسول خاص دی او نبی عام دی. چې نبی کلذي ارسلته وی نو ټول پکې راغله، او پر رسول نبی
دا نباعت نا دا خبر نبی مانا خبیر که محموز اللام کی او که نبا ینبونا کی ناقص واوی کی نبات وی رفیتا نبی مانا نبیون اوچت او بیزاوی کی درین وی چی دا اسم جامد دی پا مانا دا طریقه سرا نبی لار دا وصول خدای پاک یا دا محموز اللام نا دی یا دا ناقص واوی نا دی یا اسم جامد او رسول صیغه دا مسترم راضی و صیغه دا صفت مشبام راضی و معنا دا مرسلون سره و قرآن شریف که انا رسولا ربکا و سورت طه کی نو انتا صیغه دا صفت مشبام او پدا که سورت شعراء که انا رسول ربکا دلتا رسول پا معنا مستری ده انا رسالت ربکا ٹھیک ہے نو چې کوم دی کې لحاظ د معنا مصدری دی نو هلته مفرد استعمال شوی دی او چې کوم دی کې لحاظ د معنا صفتی دی نو هلته تسنیه استعمال شوی دی وجعلهم آخر ما تتکلم دا حافظ ابن حجر وی دی په آخر کې داسې حدیث روي چې آخریت ته اشاره دی ته براعت الاختتام وی نو آخر په آخر کې دا حدیث راغی او لفظم دا آخر او مولانا زکریا صاحب وی دی داسې حدیث روړي په آخر کې چې مرګ ته اشاره ځکه د املاست او متفن مت علی الفطره دی کې د مرګ ذکر دی چې تو د کېږي ځان ته مرګ آیات کا ورې آخري مرګ دی د املاست هم ته د مړي په شکل کې ځکه مړي په خبر کې هم داسې کېښودل کېږي سره قطب ته زموږ وطن کې او مخې قبلې او پخیا رحملاستی نو تم دقا شان میں نکه مرشن پا فطرت صحیحہ مرے بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الغسل دا طهارت صغرانا فارش اس بیان دا طهارت کبرا کے غسل ترمذی کے بعد مباحث دیرشوی دیکھا دا غی عادن تنکو مجھے سبق ویلکی دلتا بددا ابواب تا خصوصا گوره که دا دیر سوی یعنی مسائل تیر شوی غسل پبارک نتویلو که حضرت امام ابو حنیفوی غسل کدریس زونا فرض لی مدو استنشاء او غسل دا طول بدن امام مالک سے بھی دریس دونه فرض دی نیت غسل لټول بدن او دلک د اعضاء نیت او دلک او غسل لټول بدن دا امام مالک سے بھی شافعی سے بھی بس دونه فرض دی نیت او غسل لټول بدن حضرت امام احمد سے بھی سلور ستنا فرض نیت مزمزہ استنشاء او غسل لټول بدن نور روایات هم راغلي یو کې روایت دي چې دواړه سنت دي مزمزہ استنشاء لکه د احناف خو نیت یې پکې ضروري کړی دویم روایت دا چې استنشاء فرض دی او مزمزہ فرض نه ده خو مشهور روایت دا دی چې مزمزه استنشاق فرض دی داغه پرې او نیت او غسل د ټول بدن نو احناف درې سيزونه وایي مالکیان هم درې وایي شوافی دو وایي حنابله څلور سيزونه وایي به دې دوه آیات ذکر کړي او دې کې مقاصد عامه درې دي اول تبرک بذکر الآیات کی پاول دا بحث دیم اثبات دا دعوی کی پا دلیلین و اسیرین سرا پا قرآن شریف و پا حادیث پا قرآن شریف پا اول کی ذکر کی او حادیث پا سند سر ذکر کی متواترات و سند تا ضرورت نہیں قرآن شریف دا پارا سند دینا ذکر کی دریم دا قرآن شریف په منزله د متن وګرځي او آینده حدیث دا غي شرح او وضاحت وګرځي وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون صحابه کرام او فقهاو چې سویل دي
دا شرح د حدیث ده او حدیثو کې چې سره راغلي دي دا شرح د قرآن. قرآن جزئیات نه بیانوي، اصول قواعد دا بیان او مهمات دا غینه به استنباط د جزئیاتو او د احکام تفصیلیه دا کار د حدیثو دی او کار د علماء د امت دی. دې په آیات ذکر کړی، خدوان آیات به ترتیب ذکر کړی د کوم خیالي. دا وروړي آیات دا د سورته نه سورته مائده او دا به آیات د سورته نساء. په قرآن شریف کې عکس دی، سورته نساء مخکې دی او سورته مائده وروسته دی. او دلته ذکر کې تقدیم او تاخیر کو چې کوم مؤخر صورت او هغه مخکې ذکر کړ او چې کوم مقدم او وروسته دا اولې به ترتیبي کړل. دا لومړی آیات په قرآن شریف کې وروسته دی او دا وروسته آیات مخکې. علماء وی راست پکې دار چې دې رستنی آیات کې او لفظ دی چې هغه مجمل دی. هغه هغه فتبحرو دا مخکې ذکر کړل د سورته مائده او په سورته نساء کې دا غي فصلو راغلی نو وین کوم دا وایي ان کوم جرم ته عفوا غفور يا ايها الذين امنوا ورپسې آیات وایي سورته نساء نو دې کې فصلو ايديكم وايديكم دلته فصلو راغلی وإن كنتم جنوب وإن كنتم مرضى ولا سفرا أو جاء أحدكم من الغائط ولا مسلم النساء ولم تجدوا معا فتيمموا صعيدا طيبا ورفسي المرافق منع وقدر سورة النساء الآيات وأنتم سكارى تعتعلوا ما تكونوا جنوبنا إلا حتى تغتسلوا نو دې کې تغتسلو راغلی نو دا فتطهرو مجملو او تغتسلو دا مفصل دی. مفصل همیشه تفسیر دا مجمل وي نو په دې حیثیت دا مخکې رستو کړی دی او رستو مخکې کړی دی. نو دا فتطهرون مراد حتی تغتسلو دی. باب الوضوء قبل الغسل، باب دی په مشروعیت د وضوء قبل الغسل. سلور والا فقها دا ملت وی چه وضو داخل دی پا غسل کے خو مخی وضو سنت و مستحب دی. ظاہریه وی وضو قبل الغسل فرض دی. نو دو حکم ذکر نکا نفس مشروعیت یا ثابت کر چه وضو قبل الغسل مستحب دی مستقل فرض نده. بے وضو کی مار طویلی اختلاف چې وضو خو بکې خو خپې به کله وینځې په وضو په وخت کې به خپې وینځې لکه حدیث د عایشې نه چې معلومیږي او که په آخر د غسل کې به وینځې لکه حدیث د میمونې نه چې معلومیږي. نو څوک یې تطبیق کوي که ځای داسې خراب ځای وي چې اوبه پکې جمع کېږي نو خپې وروسته ووینځه او که مبلت مفرس ځای وي نو خپې مخکې وینځلی کېږي. حضور ندوار عمل ثابت دی و دا در لکه دا احناف دا احنافی غسل لخپو رستو اولاره. عائشہ بی بی اگر که افضل دا و افقه دا و عالم دا و دا غی حدیث کی جمان لے او حدیث دا میمونی کی تفصیل لے نو دا حدیث دا میمونی رستو ذکر کرده انما یوخذ بالآخر فالآخر من قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیلی و امره. حدیث دا عائشین مراد وضو مراد دی خو ما سوا دا غسل دا رجلینا ذکر دا غی تفصیل دا میمونی پا حدیث کرانه دا میمونی حدیث رستو ذکر کئی او دا عائشی مخی ذکر کئی او دا احناف ورم دا چه غسل دا رجلین پا آخر کے پکار تلیلو روا طول دی عبداللہ بن مسعود قال اخبرنا کہ شام نبینا عائشہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتصل من الجنابه بعد غسل يديه ثم يتوضا كما يتوضا للصلاه. نو دې کې اجمالا وضو للصلاه کې غسل رجلين امراه او تفصیلا ذکر نه دی.
ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بأصول الشعر ثم يصب على رأسه 3 غرف بيده دري لفي وبوبه واچو لفصر ثم يفيض الماء على جلده كله فطول سرمن بيبو واچو أبسر محمد يوسف على سنة سفيان العامش عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء للصلاة غير رجليه ديك وضاحت زيار تخبون على وطول وزوك وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما هذه غسله من الجناب. باب غسل الرجل مع امرأته غسل دسليل قد سر جائز یو خدا تقی چې حسن معاشرت تقاضا د کمال او لطف او محبت کوي نو اجتماعي غسل کول شي د ابتدا مسله ثابتې چې فضل الله حدیما یو بل لپاره پاک دي ځکه چې غسل معندازي او چې یو لاس دنه کې د بل لپاره فضل شو نو فضل د شذ د سړي لپاره او فضل د سړي د شذ لپاره روان نو حسن مرتبه د خل سره خل محبت جون تیرے خود ته بداسې نه ګورې لکه زمونږ د جاهلانو پښتنو په شان لکه د پردي ډیران خراب نه ځان سره ډوډۍ ته کښېنې نه چې ته کښېنې او ردي سیز هغې ته ورکړي غوړ او غوښې توخرې او چې څا انګولې پاتې شي هغه هغې ته وایي خوان نه دا به نه کړي د سړي او د ښځې خو یو ډیګرې فرق دی پلې رجال نه دا د ډېره د عمل خطا راوځي که نه نو چې کوم خودو کی بے تعلیم راشی ناغی بغاوت شروع کی او چې د اسلام په اصول نو قطعا بغاوت نکی مخکنه تا دا غی عزت ساتل باب غسل الرجل مع امراته قال سنة ضمن أبي ياسم قال سنة أبي زيب عن الزوري عن وطعن عشرة قال كنت أغتسل وأنا النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يولرقي پینوا يقال له الفرق غير به فرق به درې ساعه په پکې راتلې دا غټه پینې لکانک دغه پشان چاټه پشان خو د لرګي جوړې او لوخي کم وکړه عربو او بم کمې ضرورت وګمه او باب الغسل بالصاع ونحوه صاع اندازه استعمال شي نحوه د دې لپاره وایي چې دا قید د صاع قید تحدیدی نه دی دا قید تقریبی دی ځکه نحوه وکړه اسنه چې ته صاع مخکې او بتلې ځان ته په صاع او به باغې غسل کې ما اندازه د صاع لګي زیاتې لګي کمه مسائل تیر شوي دي که تاسو الحمد صاع متر شوي عن عبد الله محمد قال ابن عبد الصمد قال ابن شمس قال ابو بكر بن حفص قال سمعت ابا سلمة يقول دخلت انا واخو عائشة على عائشة زو عائشة رور رضاعي رور عائشة نور نورور ته تپوس کې چې حضور مبارک په غسل څنګه کو او هغه وخت په خپل هم دا غي ضرورت وي زلام وو دا چې دا غي دا نه کې پردا وای قالو خير او غسل دا وو فدعت بإناء نحو من السواع فاندازة السواع فاغتسلت وافاضت على رأسها انت کوي وبيننا وبينها حجاب دا موږ دا غیمن کې پردا او رضای محارم وي دومره وبو به استعمالو د نبی کریم دا عملی تعلیم ده انا عبد الله وحان جز محرم باسن جزئی و شعبتا قد سواعن چا نحو من سواعن ویلے ده چا قدر من سواعن ویلے ده دور مطلب یو عبد الله محمد قال سنا حمد آدم قال سنا زهير النبي صلى قال سنا ابو جعفر انه كان عند جابر بن عبد الله محمد باقر ابو جعفر وه وزد جابر سے سردان سمزو پلار علی زین العابدین وعنده قوم یو رشتدار زمگر آغا غدر دا حضرت حسن فاولاد کیو او دی دا حضرت حسین دا اولاد نبی ناغی لگ سر اگد پریدی فسالو آن غسل
هغه دې تاسو کوي قربان غسل به پس مرغو کو فقال يكفيك صاع قدر وبو بس فقال رجل ما يكفيني یو سړی وستل تما حسن ویدي یو صعبان زما کار نکیږي وقال جابر كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخيرا منك یو صاع باغ چا د پاره کافي شوی دي چې ستانه کولو بهترو او ستانه څنګه ویختو زیات نه چا په تاکي دا څوک یادي نبی کریم نه چا په تاکي پات